ګرانو کتونکو په دغه عیان میډیکل سنټر کې موجود یم ډاکټر ظاهر الله صاحب مې څنګ کې ناست دی او د خوش قسمتۍ خبره هم ګڼو او د خوشحالۍ خبره هم ګڼو چې زموږ د شیرپو د سیمې دی بلکې زه د دوی د کلي یم او بیا ډاکټرۍ ته رسېدل چې کوم دی دا څه وړه خبره نه ده نو هغوی سره هم پکې لیده کاته مو شو ملاقات مو شو او کتونکو دا پروګرام ستاسو لپاره هم په دې دی چې یخني راله نو یا به سوپ خورئ او یا چې کوم دی په سوپ باندې به څه مرچه هغه ډېر استعمالوي دا موږ داسې د دې مشرانو نه اورو نو هغې سره دا سینه چې کومه ده نو دا بلغم یا زکام نو ډاکټر صاحب چې کوم دی د سینې ډاکټر دی ډاکټر ظاهر الله صاحب ډېره زیاته مننه کوم هرکلی صاحب دا هم ښه خبره زموږ کلیوال بالکل بالکل زه خو ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو مې ولیدې ستاسو نوم ما اورېدلی و او تعریفونه مې اورېدلي او فرست ټایم مې ولیدې نو ډېر زیات خوشحاله شوم خوشحاله که اوس هم کور چېرته کې زه بیسیکلی د شیرپاو یم او شیرپاو کې چې کومې بانډې دي تالاشا ورته وایي شوړاګو مولوي صاحب کلي ته ځای راځئ او بس زه کلي ته ځم راځم د کلي اولته کلي کې بیا څه کلي دي نه کلي کې نه بس دلته هاسپټل کې یم دا ډي ایچ کیو هاسپټل چې کوم دی دلته زمونږ او پی ډي وي او وارډ دی مونږ سره هغه چلو بیا سیکنډ ټایم کې بس دلته عیان میډیکل سنټر کې جاب هم څومره وخت یاره سر زما خو تقریبا لکه دلته چې کوم په ډي ایچ کیو کې دی نو دا مې څلورم کال روان دی د دې نه مخکې بل ځای د دې نه مخکې زه LRH کې ملته د سپیشلایزیشن ټریننګ و نو چې پوره شو بس هغې نه پس بیا زه دې خوا راغلی دلته څه ټایم نه څه ټایم زه دلته د 3 نه تقریبا داسې 7 بجو پورې کښېنم صحیح یخني را روانه ده جي هسې کم احتیاط پکار یاره نن سبا خو یخني را روانه ده نو نن سبا چې کم هوا ده نو د هوا اچانک د یو موسم والا هوا هم دی نه مخکې ګرمه وه اوس یخني والا هوا سټارټ شوې نو دې سره اکثر خلکو ته زکامونه کېږي سینې الرجي وغیره دا مسلې پکې ډېر زیات وي نو پکار دا دی چې لکه ماسک استعمال کې خاص کر څوک چې په موټر سایکل وګرځي نو هیلمټ استعمال دی کوي او ځان دې ګرم ساتي لکه دا دې موسم دپاره بل دا دی چې دې موسم کې ډېر یخ څیزونه لکه آیسکریم وغیره شو دې څیزونه نه پرهیز کول پکار کورنۍ ټوټکې جي خلک ډېر استعمالي که نه نو هسې غریبي هم ده او بل دوایان هم ډېرې ګرانې دي او اکثر په ډاکټرانو دا تور هم لګي چې دوی بعضې کپنو سره داسې وي نو داسې څه شته یاره ټوټکې خو بالکل ښه څیزونه دي لکه مطلب په کورونو کې خلک ټوټکې استعمالوي لکه شات خوړل شو سوپ استعمال شو نو دا په دې موسم کې دا څیزونه ډېر زیات ښه څیزونه دي د دې استعمال پکار دی چې خلک کوي ډاکټر صاحب تاسو ته خو لکه هر هسپتال کې درته دا وایي نو عیان میډیکل سنټر هم څنګه خوښ که دلته کې دا ناستې یاره ماشاءالله د دلته یو خو لکه نن سبا ټول هر یو شی کمرشلایز دی خلک لکه چې ته چېرته ورځې نو تا نه به څه ډیمانډ کېږي یا لکه تا ته څه ناڅه به درنه کېږي ډیمانډ نو دلته ماشاءالله دا داسې خلک دي چې نه تا ته څه ډیمانډ کوي چې یاره مونږ ته لکه انویسټیګیشن ولګه تاله مریض راځي او دی که مونږ ته پرسنټیج راکړي او دا نو دا خبرې دلته بالکل نشته نه تا ته لکه دا وایي چې یاره د ډاکټر صاحب دا میډیسن لیک او دا لیک دلته تا ته بالکل فری هینډ دی لکه دې تا ته وایي چې یاره ډاکټر صاحب بس ته او مریض یې لکه دا بس ته خپله فیصله دی د ښه نه ښه دوی ورته لیکه او زمونږ د طرف نه تا باندې دا پابندي نشته یاره چې ته مونږ ته ټیسټونه ولیکه او دا ولیکه او هغه ولیکه نو په دې وجه باندې دا خلک مونږ خو کلیوال خلک دي نو زمونږ خو بس روغ خلک خوښي چې مونږ سره دغه کوي نو په دغه وجه بس دا سنټر زما خوښ دا ډېرو ډاکټرانو باندې دا تور لګي چې دوی بعضې کپنو سره کمیشن وي یا دا وي ستاسو خپل سوچ څه دی په دې باندې یاره بس نن سبا خو لکه بس یو غټه دنیا ده په دې کې هر قسمه خلک دي نو لکه ما ته خپل ځاني لکه داسې څوک معلوم نه دي یا ما څه خپل جي څه سوچ دی که نه خلکو ته چې دوی لیکې دغه کوي په کم زما خو خپل سوچ دی چې زه مریض ته دوی لیکم بلکې ما د خپلو مشرانو نه زده کړي کوم چې زموږ پروفیسران دي موږ ته هغوی بس دا ښودلي او دا زموږ ایمان هم دی چې هر هغه دوی به زه مریض ته لیکم کوم چې زه خپل مور پلار ته خویندو ورونو ته هغوی ته لیکم یا په خپله استعمالوم چې زه یو شی په خپله نه استعمالوم او زه مریض ته هم نه لیکم بس دا زما سوچ دا زکام نه جي دا کمې کمې خطرناکې بیمارۍ بیا جوړېږي زکام نه چې کوي بالکل یو خو دا دی چې بعضې خلکو ته دایمي زکام وي نو داسې خلکو ته لکه داسې خلک هغوی ته دا خطره وي چې د دې نه ورته دمه جوړه شي لکه چې اوس 100 کسان دي هغوی ته زکام دی نو 37 کسان داسې وي چې هغوی ته دا چانسز وي چې د دې نه هغوی ته دمه جوړه شي نو او زمونږ خلک زکام لایټ اخلي لکه هغوی علاج وغیره څه نه کوي نو دې لپاره ضروري دا ده چې د زکام علاج دوی ښه په ټایم کوي چې لکه دمه بیا داسې یو بیماري ده چې د هغې بیا علاج هم نشته دی لکه علاج په دې سنس کې نشته دی چې بالکل د ویښه نه وځي لکه څنګه چې ملیریا د ویښه وځي ټي بي د ویښه وځي نو د استما چې کوم دمه ورته وي د هغې علاج ته خو هغه بیا دوایانو صرف کنټرول وي دا نه چې لکه د ویښه هغه بیا وځي
نو د زکام دپاره بیا مختلف نن سبا چې کوم دی ویکسین راوتی دی ویکسین کېږي دوایانې دي دوایانې استعمالیږي نو بل دا چې دلته خلکو کې اویرنس نشته د هیلث باره کې ضروری دا چې لکه د سکولونو په لیول باندې د کالجونو په لیول باندې خلکو کې د هیلث باره کې اویرنس پیدا کړي دا کوم چې غټې غټې بیماریان دي د دې باره کې خلکو ته لکه اویرنس راولي چې د دې تاسو څه احتیاطي تدابیر به کوئ ډاکټر له به کله ځئ په خپله به څه کوئ نو دا ټول لکه پبلک هیلث ریلیټډ سیزونه دي لکه که دې سیزونو باندې عمل وشي نو ډاکټر ته تلو ضرورت به هم دومره نه راځي کوم ټوخې ډېر خطرناک دي جی خطرناک دي یاره هر د الرجي والا ټوخې یا هر هغه ټوخې کم چې د 2 هفتو نه سیوا شي کم چې د 2 هفتو نه سیوا شي او هغې سره تبه وي بیا هغې سره خپل علامات بلغم راځي وزن کمیږي نو داسې ټوخې اکثر بیا مطلب ټي بي وي یا داسې نور بیماریانې دي چې هغه وي نو چې کله هم ټوخې د هفتې نه سیوا کېږي نو داسې بیا مریض له پکار دي چې خپل نږدې ډاکټر چې هر څوک یې هغوی سره نږدې کم هیلث فیسیلیټي وي هغې ته ورته تلل پکار دي او مشوره اخیستل پکار دي ډاکټر نه لکه چې څونه مرض لیټ کېږي هغومره به بیا مطلب د هغې علاج هم اوږدي او هغه رنګ رزلټ هم بیا نه راځي څونه چې په سټارټ کې د یو بیمارۍ علاج وشي څه پیغام به ورکوي بس زه خلکو ته دا پیغام ورکول غواړم چې خپل صحت ښه پوره خیال ساتي موسم د یخ موسم را روان دی په دې کې پکار دی چې ښه ځان ګرم ساتي نن سبا یو ټرند شروع دی چې خلک په یخنیانو کې آیس کریم خوري که نه نو د دې سیزونو نه اجتناب پکار دی ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو دا ډاکټر ظاهرالله صاحب د سینې ډاکټر دی او څنګه چې ما شروع کې ذکر وکړو چې موږ یې کلیوال یو د آیان میډیکل سنټر په وجه باندې زموږ ډېرو ښو ډاکټرانو سره ملاقات وشو کتنه مو شوه د نږدې نه هم ډاکټران ولیدل چې د هغوی سوچ څه دی ویژن یې څه دی نو زه به بیا وایم چې دغه آیان میډیکل سنټر کې M1 دي سپیشلیسټان دي پکې بالکل راتلی شي او د 2 بجو نه واله تر 6 بجو پورې ناوخته پورې چې کوم دی دلته کې دا ډاکټران ناست دي مخکې به زموږ سره